نبی علیہ السلام په 10 اگست 610 کې پیغمبر شو. په اوله کې 3 کاله دعوت چې دی نو دا خفیه و. یو دا دی چې ماحول برابر شي، ځکه که ناڅاپه نبي علیہ السلام راغلی وی او داسې یې ویلی سه نو خلک به یوه بلوه به جوړه شوې، نو خبرې ته ماحول برابرول پکار دی، د حکمت نه هم کار اخیسته پکار دی. د 3 کاله دعوت چې دی دا پټ و. په دې کې ابوبکر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، زید ابن حارث رضی الله عنه، خدیجة الکبرا دیو ایمان راوړی، او یو سړی دی هغې ته ورقه ابن نوفل وایي. دا هم په اولني صحابو کې دی ولی چې دا د خدیجة الکبرا د تره زوی و او نبي علیہ السلام یې د هغې خواله بوتلو. هغې د نبي علیہ السلام تصدیق وکړو او ایمان یې پرې راوړو او بیا وفات شوی دی زر، ځکه دی ډېر عمر والی سړی و. او دا خبره هم کړې چې که زه ژوندی وی نو ما به ستا امداد کړی وی چې کله تا د خلک د مکې نه وباسي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا صحابي و. بل دا چې نبي علیه الصلاة والسلام وایي ما ورقه ابن نوفل په خوب کې ولو، په خوب کې چې په هغې باندې سپین څادر پروت و، او که چېرته دا د جهنمیانو نه وي نو په دې باندې به سپین څادر نه وي. نو ورقه ابن نوفل ګورئ په اولني صحابو کې دی، او په الاصابه کې امام ابن حجر هم ویلي. بیا چې کله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دا آیت نازل شو وانذر عشیرتک الاقربین، خپل خپلوان چې نږدې کوم خلک دي هغه ویروه، ډېر زیات نږدې چې کوم خپلوان دي هغه ویروه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دعوت وکړو او د خپل بنو هاشم یې راټول کړه. چې راټول یې کړه دا تقریبا 45 کسان، 45 کسان. نو نبی علیہ السلام یې پاسېدو او دوی ته خبره کوله، نو ابو لهب مخکې شو، ابو لهب مخکې شو او نبی علیہ السلام یې خبرې ته پرې نه ښودو. نو نبی علیہ السلام په دې مجلس کې یو خبره مو نه کړه او مجلس برخاست شو. او ابو لهب دا ویل چې ګوره تاسو دا څه شروع کړل، تاسو د دې عربو مقابله کولی شئ. او د دې نبی علیہ السلام یې وویل د ده د لاس راونیسئ. نو اوس خلک نبی علیہ السلام را جمع کړی و، خو ابو لهب داسې دغه شان سړی و، نبي علیہ السلام خبرې ته پرې نه ښودو، مجلس برخاست شو. په بله ورځ باندې بیا دا کسان نبي علیہ السلام راټول کړه، نبي علیہ السلام سیده پاسېدو د ابو لهب نه مخکې او دې خلکو ته خبره شروع کړه. او دا یې ورته وویل چې ای خلکو زه یقینا د الله رسول یم او الله تاسو ته رالیږلی یم خاص طور، او نورو خلکو ته عام طور رالیږلی یم عموما، او مخکې جهنم دی او قیامت دی او جنت دی. نو په دې کې ابو طالب هم ناست و په یو ځای کې، هغه وویل زه خو به تا ایمان نه راوړم او د پلار نیکه دین نه پرېږدم او حمایت به دې کوم. ابو لهب پاسېدو ویل د ده لاس ونیسئ او تاسو د عربو مقابله نه شئ کولی. نو ابو طالب بیا نبي علیہ السلام ته متوجه شو چې تا خپل کار کوه او موږ به ستا حمایت کوو. نبی علیہ السلام چې کله دا خبره ولله چې یاره ابو طالب زما سره ولاړ دی او نور خلک هم شته، نو بس د صفا دې غونډۍ ته وختو او خلکو ته یې چغه کړه چې یا صباحاه. د یا صباحاه معنی دا وه چې ای خلکو د سحر حمله وشوه او ای خلکو تاسو له یوه څپېړه درکړی شوه او یو ګزار درکړی شو. خلک را جمع شو او وایي نبي علیہ السلام د قبیلو نومونه اخیسته چې ای بنو عدي قبیلې راشي او ځان بچ کړئ، او خپل لور ته هم پکې اواز وکړو ای فاطمې ځان بچ کړئ. په دې کې خلک راغله او چې څوک نه شو راتلی نو هغه د خپل ځان په ځای باندې بل څوک راولېږله، بل څوک یې د خپل ځان په ځای راولېږله چې ته لاړ شو محمد صلی الله علیه وسلم څه وایي.
نبی علیہ السلام چې کله خلق راجمع شو نو دا خبره ورته وکړه چې ای خلکو زه تاسو ته ووایم چې د دې غونډۍ نه اخوا یو لښکر دی او تاسو باندې حمله کوي تاسو به زما تکذیب وکړئ. خلکو ویل نه موږ به ستا تصدیق کوو ځکه تا ټول عمر رښتیا ویل دي. ښه نو د دې مطلب دا شو چې زه رښتینی یم که نه؟ چې زه رښتینی یم نو بله خبره واورئ، دا پرېږده بله واوره. هغه بله دا ده چې قیامت را روان دی او مخې ته عذابونه را روان دي. وإني نذیر لکم بین یدی عذاب قریب، تاسو دپاره یې یم د عذاب قریب نه. د دنیا چې کومه اعتماد په نبی علیہ السلام خلکو کوو د هغې نه پیده واخیسته چې خلکو تاسو په ما اعتماد کوئ که نه؟ که زه تاسو ته ووایم چې دا چل دی نو تاسو یې منئ وی او اوس د بله خبره کومه دغه پرېږده چې عذاب را روان دی. نو په دې کې دا خلک غلی شو. خلکو ګورئ که چا د نبي علیہ السلام حمایت ونه کو نو د دروغو نسبت یې ورته هم ونه کو، ځکه نبي علیہ السلام داسې دلیل ویلی و، داسې دلیل چې د خلکو ملا یې ماته کړو. وګوره چا نبي علیہ السلام ته ونه ویله چې دا دې څه ګپ ولګو، ځکه د دې خلکو په نبي علیہ السلام دومره غټ اعتماد و. نو ټول خلک غلی شو. او دا چې یاره یو لښکر را روان دی نو خامخا ښکاري لښکر ښکاري لښکر چې په چا باندې راځي نو هغوی ته د مخکې نه پته وي. نو دې خلکو وویله چې لښکر خو نشته، مونږ ګورو چې لښکر نشته. او پخواني لښکرې به چې روانې وي نو دا اوازونه به وو، چغې به وي، ګرد و غبار به و. یو اس به تاسو لیدلی چې هغه روان نو دومره دوړ اوچتوي چې څه ښکاري نه، بیا چې لښکرې روانې نو خلکو ته دا پته ولګېده چې لښکر مخکر نشته، خو چې نبي علیہ السلام یې وایي نو دا به ټیکي. زمونږ دا سترګې به دروغ وایي خو نبي علیہ السلام به ټیک خبره کوي. دې خلکو به د نبي علیہ السلام دومره غټ اعتماد وکړو. ګورئ د دې خبرې شاته چې دی نو 40 سال زندګي د نبي علیہ السلام، دا دومره غټ اعتماد چې زمونږ دا سترګې به دروغ وایي لښکر نشته، خو چې پیغمبر چې ته یې وایې نو یي به. دومره غټ اعتماد څوک په چا کوي؟ دا یې ولې وکړو؟ دا د یو نبي علیہ السلام پیژاندو. نو په دې کې ابولهب پاسېدو، په ټوله مجمع کې ابولهب پاسېدو او دا د نبي علیہ السلام تکذیب وکړو، د دروغ نسبت یې وکړو او ویل تبا لک لهذا جماعتنا، او دواړه لاس یې داسې وواله داسې ویل خدای دې هلاک کړه، تا موږ د دې دپاره راجمع کړو سائر الیوم، ټوله ورځ تا دا خبره کوله. دا ابولهب په نبي علیہ السلام پسې ولې پاسېدو؟ په دې ټوله مجمع کې بل سړی پانسېدو، دا پاسېدو. غټ غټ کافران خو موجود وو، ابو جهل او نور غټ خلک، لیکن دې ټولو کې صرف ابولهب پاسېدو، هغه هم خپل تره پاسېدو. او بیا هغه تره چې د نبي علیہ السلام په پیدایش باندې هغې خپله وینځه ازاده کړوه. جواب یې دا دی چې دی مشرۍ ته غلو، ابولهب د مکې مشرۍ ته اړېل وه. او څنګه یې اړېل وه د هغې یو ناشنا تاریخ دی. هغه داسې چې په دې مکه مکرمه کې دننه د قریشانو ډېرې قبیلې آبادي وي، لیکن د مشرۍ دغه د دوو سره و. یو د هاشمیانو سره و، بنو هاشم چې ورته وایي. نبي علیہ السلام د نبي علیہ السلام ترګان دې ټولو د بني هاشم وایي. ځکه ما تاسو ته ویلو چې نبي علیہ السلام د پلار نوم عبدالله دی او د هغه د پلار نوم عبدالمطلب دی او د هغه د پلار نوم هاشم دی. د هاشم چې کومه اولاد دی دې ټولو ته هاشمیان وایي. نو ابولهب هم هاشمي دی او نبي علیہ السلام هم هاشمي دی، قریشي دی او بیا هاشمي دی. او بله قبیله چې ونه هغه د بنو امیه قبیله وه، بنو امیه ورته ویلی کېږي. هغه د ابو سفیان ابن حرب ابن امیه، هغه هم قریشیانو خو د امیه اولادو.
او په دغه وخت کې چې نبی علیہ السلام پیغمبر شو نو د هغوی مشر ابو سفیان او د نبی علیہ السلام د طرف نه مشري چې دی نو دا خو ابو لهب هم کوله، هغه هم پکې داسې دغه کېدو. اصل مشر خو عبدالمطلب او د هغې نه وروسته ابو طالب او په دې منځ کې به ابو لهب هم داسې ټوپونه واله چې زه مشر یم. نو هلته ابو سفیان دی او دلته چې دی نو ابو طالب دی، لیکن ابو طالب ډېر ضعیف و په دې ټیم کې، خو ده ځان ته اشاره و چې بس ابو طالب هم روان دی او زما نمبر دی که خیر دی. نو ګوره د نبی علیہ السلام سره ابو سفیان غټې مقابلې کړل او دا خبره چاته ونه کې، خو ابوالکلام آزاد ویلي وایي د نبی علیہ السلام سره ابو سفیان مقابله کړو او د علي رضی الله عنه سره امیر معاویه مقابله کړو او د حسین رضی الله عنه سره یزید مقابله کړو. دا خبره چاته ونه کې کنه چا به دومره والی. دا ابوالکلام آزاد ویلي انسانیت موت کے دروازے پر، انسانیت موت کے دروازے پر، دا یو وړوکی کتاب دی. نو دغه خبره به پرېږده به تا ته بیا بله خبره دقه جګړه واصل کې روانه وه په خپل منځ کې. نو دې ابولهب دا خیال و چې مشران هغوی دي او مونږ یو، بس راشه یو چل وکړه. د هغوی نه به یوې جینۍ سره نکاح وکړمه. عربیان چې و نو د زوم به ډېر غټ دغه کوو، د زوم به ډېر غټ خیال ساتو. نو دی ابولهب چې دا هاشمي دی، دی د بنو امیه او د ابو سفیان د خور سره نکاح کړی دی چې هغې د ام جمیل وایي. د دې دواړو غټه دښمني روانه وګورئ. او ده د بلا بچي په دې دور کې د ابولهب د ام جمیل سره نکاح کړی دی او ام جمیل په یوه سترګه ړنده وه. دا ولي چې زه د هغوی سره رشته وکړم نو هغوی به زما سره وردېږي. که په دې سیاست کې تا ته خیال دا رشتې مشتې خلک راوباسي، پلانې خیل او پلانې خیل او چې دننه به کې لاړ شي دا خلک ما له غوټ راکړي. نو ابولهب هم ډېر سیاسي سړی و. نو د هغه ځګي نه نکاح شو. ده ګوره نور که ستاسو خیال د دې طرف نه هم چا د هغوی سره نکاح نه ده کړی او د هغوی د طرف نه هم چا د دیو سره نه ده کړی. وروسته د اسلام په دور کې نبی علیہ السلام عثمان رضی الله عنه له 2 لوڼه ورکړل دي، په هغې کې به دې ابولهب باندې رد و. نو ده ویلې چې بس خلک مې تیار کړی دی، زما قبیله خو به زما سره وردېږي، خو خطره د چا نه ده؟ خطره چې دی نو د بنو امیه نه ده. نو چې نبی علیہ السلام راغی او دا خبره یې وکړه چې ای خلکو لا اله الا الله ووایئ نو تاسو به کامیاب شئ. نو بس ابولهب ته پته ولګېده. دا هم ډېر پویه سړی و چې دا پیغمبر علیه السلام چې څه وایي د دې مخې ته د چا مشري نه چلېږي. نو هغه به دې خبره باندې په هغه اولني خبره کې ورسېدو چې اسلام چې کومه خبره کوي نو دا مشري غواړي او زما مشري د دې نبي علیه السلام مخې ته نه چلېږي، لهذا دا په پیغمبر علیه السلام پسې راپاڅېدو او پیغمبر علیه السلام ته رد بد وویله. او هم دقه کردار په مدینه منوره کې د عبدالله ابن ابی دی. د هغه په باره کې خو باقاعده په بخاري کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې مدینې منورې ته راغی نو دا یو صحابي دی، هغه بیمار شوی دی، سعد ابن عباده رضی الله عنه، مشر سړی و، یو ډېر زورور سړی و. هغه بیمار شوی و نو نبی علیه السلام یې تپوس لتلو. چې نبی علیہ السلام تپوس لتلو نو په اسمان یا په خچر یا په څه باندې سور و نو روان و داسې. بخاري 2 جلد واقعه ده چې روانو نو په یو ځای کې په یو بیټک کې دننه اوس عبدالله ابن ابی ناست دی او یهودیان او مشرکان ناست دي او عبدالله ابن رواحه هم پکې ناست دی. نبی علیہ السلام دا اس چې د دې بیټک په خوا باندې تېرېدو نو دوړې راپورته شوې. هغه دوړې لاړې او دننه دې ډېرې ته ورننوتې. نو د عبدالله ابن ابی څه څادر ورسره و، دې پوزې ته یې ونیو، ویل دا په موږ باندې دا دوړې مه کوئ، لا تغبروا علینا، په موږ باندې دا غبار مه راچوئ. نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه
او په دې ټیم کې د بدر جنگ نه دی شوی نو دا منافق نه دی د عبدالله ابن ابی مشرک دی او بیا نبی رسول الله ته ویل ته چې دا کوم خبرې کې دا ډېری ښه خبرې دي خو موږ له بیسله ضرر راکې خو په دې جمعات کې کېنو که چا ویل جو درځي به که د چا خوښې وي په دغه ځای کې یو صحابي ناستو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه چې په جنگ موته کې شهید شوی اول به چې دی نو جعفر شهید کیږي او بیا به زید ابن حارثه شهید کیږي او بیا به عبدالله ابن رواحه شهید کیږي چې دا درې واړه شهیدان شو ابو جعفر رضی الله عنه مشر د مسلمانانو د 2 لکه فوج مخې ته ورکوز شو او اسنت لو صفونه و د کافرانو د خپل اسن راکوز شو روانو پکې هغه شهید یو لاس ته چاوالو جنډې په بل لاس کې ونیوه جنډې ښکته نه پرېښوده بیا هغه لاس ته چاوالو شهید شو زید ابن حارثه ورغی او دا جنډې راونیوه په هغې باندې د کافرانو دومره نیزې راویشتې په اس باندې ناست و چې وایي هغې په دې نیزو کې دننه داسې لوګي وکړه داسې دوړې دې پاسېدې د اور یو قسم له اور او شغلې یې وکړې او هغه شهید شو او دریم نمبر عبدالله ابن رواحه چې هغه شهید شو بس د مسلمانانو جنډه راولوېده او مسلمانان اتر بتر شو په دې کې چې کله جنډه راولوېده د مدینې یوه ښځه و هغې ورمنډه کړه او هغه ښځې جنډه راوچته کړه جنډې راوچته کړه او مسلمانانو ته اواز وکړو په دې کې اولنی سړی چې جنډې ته راورسېدو دا ګورې خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه مسلمانانو ته اواز وکړو ویل ای خلکو ځان له مشر مقرر کړئ هغې ویل نه ته مشر شئ هغه یې مشر کړو بیا یې جنګ وکړو 9 تورې هغه ماتې کړې 9 تورې صحابه ناشنا خلک دی او صحابو ته څوک نشي رسېدی اوس به څوک هسې چې دی نو 35 بیجونه به چا لګولي چا به 32 بیجونه لګولي دا به ټول د غیرت نه خلاص او هسې دغه به نو د دې صفتونه به ماته نه کې ګورې چې دا ښکته او دا پورته دا بې غیرته مخلوق صحابو صفت به کې چې ثواب دې کېږي د بل چا د الله د دین د دشمنانو صفت مه کوه ما ته ویلې د پاکستان پوج یو ډرامه جوړه کړله او د ګیرې مذاق یې پکې وړاو کړی دی د مسواک مذاق یې پکې وړاو کړی دی څوک چې د دې صفت کوي هغه هم د مسواک مذاق وړاوئ او د ګیرې مذاق وړاوئ د دې نه مراد د پوج مشران دي عام آرمي نه یادو نو عبدالله ابن رواحه را پاسېدو ویل نبي علیه السلام راځه مونږ ته دا خبرې کوه په دغه ځای کې د کافرانو د مسلمانانو یو غوبل ونښتو نبي علیه السلام دا خلک په قلاره کړه او نبي علیه السلام لاړو د سعد ابن عباده خواله ویل ګوره ویل ستاسو دې سړي داسې چل وکړو نبي علیه السلام ته یو خبره وکړه بس خبره ختمه ویل دا عبدالله ابن ابی نه دی خلکو اتفاق کړی و اتفاق ولقد اصطلح اهل هذه البحیرة على ان یتوجوه خلکو به دې خبره باندې اتفاق کړی و چې عبدالله ابن ابی ته به تاج ورپسرئ او نبي علیه السلام دا خو ته رالې نو د دغه ټول هر څه باندې اوبه واوښتې خیر دی نبي علیه السلام له به ګزاره وسه کوه نو دا کردار په مکه مکرمه کې د ابولهب و ځکه یې مخالفت کوو دومره د مشرۍ ته غلو او دلته په مدینه کې د مشرۍ ته